ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو 11 کالو کې د نړۍ آبادي د 7 اربو څخه 8 اربو ته رسیدلې ده او په داسې حال کې د پاکستان په آبادۍ کې هر کال د 1.9% زیاتوالی لیدل کېږي. د څېړونکو وینا ده چې د تیرو 15 کلونو راڅخه په پاکستان کې د آبادۍ زیاتوالی او د وسایلو آبادۍ ترمنځ تواتر لوري ته پام نه دی راګرځول شوی، خو د دې له امله ماشومان د خوراک، تعلیم او صحت د اسانتیاو د کمې سره مخ دي چې د حکومت لویه ناکامي ده. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن یا آبادۍ د فنډ لخوا د خورو شوو معلوماتو تر مخه په 2011 کال کې د نړۍ آبادي 18 اربه وه چې په 2022 کال کې 8 اربو ته رسیدلې ده چې د دې آبادۍ نیمایي برخه د ایشیا ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په خپل بیان کې ویلي چې د نړۍ آبادي 8 اربو ته رسیدلې ده. د تنوع پرمختونکو لمانځلو سره په سیاره د انسانیت ګډ مسؤلیت هم په پام کې د نیولو یو فرصت دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د پاکستان آبادي په کلني کچه 1.9% وده کوي چې په 2022 کال کې د نړۍ د کلني 0.2% څخه 2 چنده هم زیاته ده. د ملګرو ملتونو تر مخه پاکستان په هغو 8 هیوادونو کې شامل دی چې 2050 کال پورې به د نړۍ نیمایي آبادي ولري. په دې کې مصر، ایتوپیا، هند، نایجیریا، فلپاین او تنزانیا شامل دي. د پاکستان د قومي آبادۍ بیانیه ده چې د حقونو، مسؤلیتونو او توازن د درو تړلو اصولو په بنیاد د هیواد لپاره مناسبه لار ټاکلې ده. البته په پاکستان کې د پاپولیشن کونسل مشر زیبه ستار وایي چې د تیرو 15 کلونو راسي په آبادۍ د قابو موندلو اړخ ته پام نه دی راګرځول شوی. هغه وایي چې تیرو کلونو د شمیرو د نتیجو وروسته ګڼل کېده چې په سیاسي او ټولنیزه کچه بس غږ راپورته شي چې د زیاتیدونکو آبادۍ د شمیرو به د خلکو په جون او د هیواد په اقتصاد څه اغیز وي. خو موږ ولیدل چې یوازې په سیاسي چوکو او حلقه بندو خبرې کېږي چې د حکومت د منصوبه بندۍ یوه لویه ناکامي ده. څېړونکي دا هم وایي چې هغه ټولنې چې خپلو خلکو ته مساوي حقونه ورکوي د سوکالۍ، پرمختګ او سولې په لار کې مخ په وړاندې وي. خو د پاکستان د زیاتیدونکو آبادۍ له امله ټولنیز او اقتصادي نابرابري د هیواد په ټولو برخو کې شتون لري. حتی چې روغتیایي اسانتیاو، لاسرسي حقونه د ژوند کیفیت د هر فرد یا هر ډلې لپاره توپیر لري. سوشیالوجست یا ټولنپوه محمد سید شاه وایي کوچري موږ آبادي کنټرول نکړه او دې اړخ ته مخلصانه سوچ ونکړو نو دا زموږ اقتصاد اغیزمن کولی شي او موږ خپل ماشومان ته هم ښه تربیت، تعلیم او روزګار نشو ورکولی. هغه زیاتوي چې د آبادۍ د شمیر ترڅنګ موږ باید د شواهدو په بنیاد پریکړې وکړو چې خلکو ته مساوي حقونه او فرصتونه ورکړل شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. ملګري